موسی علیہ السلام واقعه ده او دا واقعه بار بار مخکم تیره شوې فاسر تبوزا بعبادی بندگان زما لیلن پشپکی انکم بشک تاسو متبعون ستاسو اتباع کولش ستاسو تعقب کولش واترک البحر او تپری دریاب رهون په طریقه خپله انهم بشک دا فرعونیان جندن یو لښکر دی مغرقون غرق کړی شوی واترک پرېږده البحر دریاب رهون په خپل سمت او په خپله طریقه مطلب دا چې دریاب چې تاله لار درکړه او دې دریاب دا اوبه ودرېدې نو ته دغو ته اشاره مه کوه چې بیرته راځئ دریاب په خپل حالت او طریقه باندې پرېږده کم ترکو من څومره پریښي د فرعونیانو من جناتین د باغونه وعیون د چونونه وزروعن او د فصلونه ومقام کریم او د مقام دنه ونعمت او د نعمتنا کانو چې هغو فیها په دې نعمتونو کې پاکین میوې خوړونکي پاکین خوشحالیدونکي کذالک امر دارنګې دی و اورثناها موږ په میراث ورکړې وې دغه مقامات دغه فصلونه دغه باغونه قوم آخرین نورو ته فرعونیان الله هلاک او د هغو نه چې کوم باغونه پاتې شو الله بل قوم له ورکړه بل قوم بني اسرائیل دي چې هغه بني اسرائیل چې ضعیفه ګڼلی شوي د هغه فرعونیانو هغه ځمکې جیدادونه الله هغه هلاک شو دیو ته پاتې شو فما بکت علیهم السماء والارض نو نو جړلی علیهم په دې فرعونیانو باندې السماء اسمان والارض ځمکې وما کانو نو هغو منظرین مهلت ورکړی شوی نو هغو مهلت ورکړی شوي چې هغو ته مهلت ورکړی شوی فما بکت امام مجاهد وی چې اسمان او ځمکه دا جاړي په مؤمن باندې څلوېښت سحره چې کله مؤمن ایمان والا سړی مړ شي په دې باندې ځمکه او اسمانونه جاړي اوس په دې کې د علماو اقوال دي یو دا دی چې دا جړه په شان د معروف ده د جړه د حیوان دا حیوان چې څنګه جاړي او انسان څنګه جاړي دقه شان جاړي بعض علما ذکر کوي چې جړه د اسمانونو د ځمکو سرواله د اطراف د دیو دی چې د اسمان د کنارې دا سری شي لکه څنګه چې امام حسین بن علی رضی الله تعالی عنہ وفات شوی نو په دې باندې اسمان جړل د هغې مطلب دا چېرې د اسمان دا کنارې دا سرې شوي څوارلس ورځې دا د اسمان دا کنارې داسې سرې وي بعض علما ذکر کوي چې جړه د دې اسمان او ځمکې دا ده چې په دې کې الله تعالی یو داسې علامه پیدا کی او داسې علامه به کې الله ظاهر کی چې هغه دلالت کوي په غم باندې او په حزن باندې
نو په دې اسمانونو او ځمکه کې الله داسې یو علامه پیدا کړي چې هغه نه دا معلومیږي چې دا جاړي. بعض علما ذکر کوي چې اسمان او ځمکه دای مشابه کړلې د انسان سره. نو اسمان او ځمکه دای د انسان سره مشابه کړلې. بیا یې د دیو د پاره بوکا ثابت کړله. نو اسمان او ځمکه د انسان سره مشابه کول دا استعاره مکنیه شوه. بیا لازم د مشابه به چې انسان دی د هغه لازم د اسمان او ځمکې دپاره ثابتول دا تخیلیه شو. یا دا استعاره تمثیلیه ده چې انسان کله غمجني خپه جاړي د دغه حالت سره د اسمان او د ځمکې د دغه حالت سره د اسمان او د ځمکې د جړا تشبیه ورکړله. آیا د اسمان او ځمکه چې جاړي کم ځای جاړي؟ علما مختلف اقوال خو چې کم اسمان د کمې حصې لاندې دا اوسېږي په کمه ځمکه چې ګرځي چې دغه جاړي. البته په حدیث کې راځي رسول علیه السلام فرمایي ما من عبد الا وله فی السماء بابان. نه دی یو عبد مگر د هغه لپاره په اسمان کې دوه دروازې دي. یو دروازه هغه ده یصعد منه چې خیږي د هغې نه عمل د هغه، او بله هغه دروازه ده چې نازلیږي د هغه نه رزق د هغه. نو په ده باندې چې جاړي دغه دوه دروازې دي چې د کمې دروازې نه د اسمان د دې رزق د دې کم دروازې نه چې رزق خیږي او د کمې دروازې نه چې د هغه رزق راکوزیږي هغه دروازې په ده پسې جاړي د اسمان. او دارنګه چې په ځمکه کې په کم ځایونو سجدې کوي، په کم ځایونو عبادات کوي، نو هغه د سجدو ځایونه هغه په ده پسې جاړي. د دې آیات نه معلومه شوه چې د مؤمن شان او مرتبه ډېره لویه ده، او دا ځکه د شان او مرتبه لویه ده چې هغه اسمان او ځمکه هغه په دې پسې جاړي. نو دا د مؤمن چې کله مړ شي نو دا پسې جاړي، دا د مؤمن یو شان مرتبه ده. او دارنګې په کافرانو باندې ځمکې او اسمانونه نه جاړي، او ځمکې او اسمانونه په هغه باندې خفګان هم نه کوي. ولقد نجینا خامخا پتا قصه من خلاص کړي بني اسرائیل من العذاب د عذاب نه، هغه عذاب المهین چې د ذلت دی. من فرعون د فرعون نه، انه بشک دا فرعون کان عالی اوچتو من عالیا متکبر من المسرفین، د اسراف کوونکو نه و. فرعون دا عالی او دا د اسراف کوونکو نه و.
ولقد اخترناهم او خامخا په تحقیق سره موږ غوره کړي دا بني اسرائیل علی علم په علم باندې علی العالمین په مخلوق د زمانې علی علم ای علی علم الله وایي چې خامخا په موږ غوره کړي بني اسرائیل لره په څه شي باندې علی علم چې زموږ د طرف نه علم نو په خپل علم باندې د وجنم دیو له فضیلت ورکړی په مخلوق د زمانې په هغه دور کې چې دا امت نو د بني اسرائیل لپاره فضیلت او کله چې دا امت راغی نو بیا دې امت لرا د بني اسرائیل په دې باندې فضیلت نشته بلکې بني اسرائیل به د دې نبی اتباع کوي اله به دا مومني نجات به ولئ وآتیناهم من ورکړی هغو ته من الآیات هدایتونه ما هغه فيه په دې کې بلاء امتحان مبین واضحه ان هؤلاء بشک هؤلاء دا خلق لیقولون خامخا وایي هغو ان هي ان العلاج ژوند د دنیا الا موتتنا مگر مرزه موږ دی الاولی اولنی وما نحنو نیو موږ بمنشرین بیا را پاسولی شوي چې موږ بیا نیو موږ هرګز بیا را پاسولی شي کافران دا وایي چې نه دی دا ژوند مگر ژوند زموږ اولی دی اولنی زموږ ژوند دا د دنیا ژوند دی او نیو موږ هرګز بیا را پاسولی شوي چې موږ لره بیا را پاسولی شي فاتو بآبائنا راتلو کې تاسو بآبائنا په پلرونو زموږ ان کنتم صادقین که چېرته تاسو صادقین رښتونکي کافرانو به دا چې تاسو رښتونکي نو زموږ پلرونه هغه پیش کوي او هغه زموږ پلرونه هغه را ژوندي کوي اهم الله پیرت کوي اهم آیا دی دا اهل مکه خیر غوره دي ام قوم تبع یا قوم د تبع والذین وها خلق من قبلهم چې مخکې دي نو اهلکناهم هلاک کړي هغو لره انهم بشک هغو کانو هغو مجرمین مجرمان اهم خیرون دغه غوره دا اهل مکه والا غوره ام قوم تبع یا د تبع قوم غوره تبع د یمن بادشاه ته به تبع وایو هغه به چې اریو لکه د ایران بادشاه ته به کسرا وی د روم بادشاه ته به قیصر وی د حبشه بادشاه ته به نجاشي وی په دې ځای کې معنا د دې آیات دا ده چې دا اهل مکه والا د قوم د تبع نه غوره نه دي او د هغه خلکو چې د هغو د دیو نه مخکې و د هغه کافرانو نه هم دا غوره نه دي نو چې هغه مخکینی کافران مې هلاک کړلي قوم د تبع مې هلاک کړلی نو لهذا دا به هم زه هلاکولی شم الله وایي دا مطلب دی او دغه مخکینی قوم هغو له الله نعمتونه ډېر ورکړي دي قوم د تبع له مالونه هم ډېرو اظهار د نعمت یې ډېر کاو نو چې هغه الله تعالی هلاک کړلي چې هغه مضبوطه مو کلکه مو هغه هلاک هغه مضبوط او کلک قومونه الله هلاک کړلي نو دا آخر زمانه دا امت دا خو ضعیفه کمزوره دی دا دیو خو عمرونه هم کم دي لهذا دا خو هلاکولی الله یې هلاکولی شي
بعض علما ذکر کوي چې د تبع نه یو تن مراد دی او هغه داسې تبع چې عربو په دې نوم سره هغه پیژانده. رسول علیه السلام فرمایي ولا ادري زه نه پیژنم چې دا تبع لعین دی ام لایان دی. بعض علما ذکر کوي چې مراد د دې نه ابو کرب دی د دې تبع نه. هغه سړی دی چې د بیت الله ته پرده وراغوستې وه. وروسته د هغه نه چې هغه اراده لرله چې به د بیت الله باندې جنګ وکړي، د هغه نه وروسته ورته بیا کعبه ته غلاف وراغوستولی او د دې وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام ذکر کوي لا تسبوا تبعا فانه کان مؤمنا، چې تاسو کنځلې مه کوئ تبع ته، بېشکه هغه و مؤمن. نو د دې تبع نه ابو کرب مراد. اوس الله تعالی وایي چې هم دا غوره دي یا قوم د تبع او یا مخکیني کافران. بعض علما ذکر کوي چې دا ام قوم تبع د دې مطلب دا دی چې نه دا غوره دي دا کافران او نه د قوم د تبع او هغه چې د دې نه مخکې و هغه هم غوره نه دي. نو دا غورهوالی نه په د اهل مکه او مشرکانو کې شته نه په قوم د تبع کې، ځکه ټول یو شانتې کافي. وما خلقنا السماوات موږ نه دي پیدا کړي اسمانونه والارض ځمکه وما بینهما او هغه چې په مابین درې دواړو کې دي لاعبین ټوکې کوونکي. ما خلقنا او ما موږ نه دي پیدا کړي د اسمانونو ځمکې الا مگر بالحق په هغه سره ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر د خلکو نه لا یعلمون نه پوهېږي هغو. ان یوم الفصل بېشکه ورځ د فیصلې میقاتهم وخت مقرر د هغو دی اجمعین د ټولو. یوم باور باندې لا یغني مولا عن مولا شیئا، نه د پکې مولا قریب عن مولا د بل رشته دار نه شیئا چې شی ولا هم ینصرون او نه د هغو امداد کولی شي. یوم په هغه باندې لا یغني چې نه د پکې مولا قریب عن مولا د بل قریب نه یو شی، نه یو رشته دار د بل رشته دار نه هیڅ شی نشي د پکې او نه د دې امداد کولی شي. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، چې په دغه ورځ باندې به هر یو رشته دار د بل رشته دار نه منډې وایي الا مگر من هغه څوک رحم الله، لیکن چې هغه څوک چې رحم الله رحم کړی الله، مگر هغه چې رحم پې وکړي الله، الله په چا باندې رحم وکړي نو هغه بیا د بل لپاره شفاعت هم کولی شي او د هغو امداد هم کولی شي. انه بشک الله تعالی هو الله تعالی العزیز غالب دی الرحیم مهربان دی. ان شجرة الزقوم بشک ونه الزقوم د زقوم طعام الاسیم طعام د ګناهګارو دی کالمهل پشان د تل چټ یغلی پی البطون خوټ کیږي هغه پی البطون په ګېډو کې یغلی خوټ کیږي با دا ونه د زقوم دا خوراک د زقوم په ګېډو کې کغلی الحمیم پشان د خوټ کېدلو الحمیم د ګرمې اوبو خذوه الله به وایي چې
ونیسئ دغه لره فاعتلوه راکاږئ دې لره الی سواء الجحیم میند جهنم ته ثم پس صبو تاسو واړوئ فوق رأسه پاسه د سر د دې نه من عذاب الحمیم د عذاب د ګرم اوبو نه ذق وسکه ته انک بېشکه ته چې انت ته العزیز غالب الکریم عزتمند دی ان شجرة الزقوم بېشکه ونه د زقوم په دې باندې موږ بحث کړلی طعام العاصین طعام د ګناهګارانو دی هغه ګناهګاران نو د هغو دپاره دا ونه د زقوم طعام دی اسیم ګناهګار ته وایي اسم ګناه ته وایي په دې ځای کې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه یو تن ته دا آیات وی هغه به طعام الیتیم وایه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه په کوشش وکړه چې ته طعام الاسیم هغه سان نشوی طعام الاتیم او طعام الیتیم یتیم به بیا ورته عبدالله بن مسعود ویل چې ففعل داسې وایه الفاجر چې طعام د فاجر دی په دې ځای کې د دې مطلب دا نه دی چې عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ د هغه سړي په حق کې قرآن بدل کړلی قرآن کې څه تبدیلی نه ده راوستی بلکې مطلب یې د عبدالله بن مسعود دا و چې اسیم وایا چې به معنا د فاجر سره دی دغه وایا یتیم مه وایا یا داسې سړی یا یو سړی داسې دی چې د هغه زبان اوس په یو لفظ نه خوځي په دغه باندې د ده زبان نه خوځي او دغه لفظ غلط وایي نو د دغه لپاره هم معنا لفظ به ویل جایز وي لکه اسیم دی د هغه سړي به زبان یتیم به وایه معنا کې ډېر لوی فرق خو د ګناهګار او د یتیم نو عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی هغه ته ویله چې اتیم الفاجر وایا موهل تیر شوی دی تلچټ ته وایي تلچټ دردي مثلا تیل دی د هغې په یخ کې چې څه ګرد غبار وات پاتې شي هغه ته وایي سالن دی د هغې په یخ کې چې څه شی پاتې هغه ته موهل وایي یغلی خوټکی به هغه پیل خوټکیږي به هغه پیل بوتون په ګېړو کې دا به په ګېړو کې خوټکیږي لکه څنګه چې دا ګرمې اوبه دا خوټکیږي داسې به خوټکیږي خذوه د کافر لره ونیسئ راکاږئ دې لره د میان د جهنم ته ابو جهل نبی علیه السلام ته ویلیو ته طاقت نه لرې ماته نه ته او نه ستا ملګری چې الله دې څه طاقت نه لري چې ماته څه ضرر ورسوي ابو جهل ویلي بیا ویلو چې خامخا تا پېژندله
چې زه ډېر منې کوونکی یم په دې اهل بطحا کې اهل بطحا کې زه منې کوونکی یم یعنې په دې مکه مکرمه کې زه چې څوک یو کار کوي زه منې کوم زه عزیز او کریم سړی یم الله جل شانه په بدر کې دا قتل کړ او الله جل شانه دلر ذلیله کړ او وصله تعییر ورکړي په دې کلمه سره چې ذق انک انت العزیز ذق وسکه راور انک بېشکه ته چې انت ته عزیز او ته خو غالب وي او کریم عزتمن وي تا خو به دا ویل چې زه عزیز او کریم یم ذوق وسکه دا ګرمي وبوس دا مطلب ان هذا بېشکه دا ما هغه کنتم چې وایي تاسو دې باندې تمترون تاسو شک کوئ دا هغه چې تاسو به دې کې شک کوئ ان المتقین دا عذاب ان المتقین بشک متقیان پی مقام په مقام کې به آمینین په مقام کې به هغه مقام آمینین چې د امن ده پی جناتین په جنتونو کې به وعیون او بچینو کې به یلبسونا آب غندی آغو من سندس در خم نرمونا و استبرقن او پیڑونا په جنتونو کې بناستی متقابلین په دې حال کې چې یو بل ته به مخامخ کېناستونکي متقابلین دا مطلب چې یو بل ته مخامخ ناستي متقابلین په جنت کې به داسې ناسته نه چې یو بل د سړی شا راوګرځوي نه مخامخ به ناست کذالک امر دارنګې دی وزوجناهم بحور العين بحور عين وزوجناهم او من با پنکاس او من با پنکاس ورکړلې هغو لره وزوجناهم او من با پنکاس ورکو هغو لره بحور حور عين چې غټې سترګې به حور عين هغه زنانه دي چې الله تعالی په جنت کې د مؤمنانو د فاره پیدا کړلی هغه ته حور العین وایي عین عیون عین دا سترګو ته وایي او د دې مطلب دا چېرې د دیو دا سترګې به ښایسته وي غټې سترګې به وي په یو خاص اعتدال او تناسب سره به غټي او د دې په سترګو کې چې تور دي دا به ډېر توري سپین به هم ډېر توري دا مطلب عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ د دې متعلق فرمایي چې یوه زنانه د حور العین نه لیدلی به شي هغه مغز د پنډۍ د هغې وروسته د غوښې نه او د هډوکي نه او لاندې د اویاو جوړو نه چې په دې باندې به اویا جوړي لکه چې لیدلی شي اسور شربت په شیشه سپینه کې شیشه سپینه ده په هغې کې سور شربت ور وارته هغه ښکاري په شیشه کې نو دا حور العین دا دومره حسینې دي چې مغز د پنډو دا به د غوښې او د هډوکي او د اویا جوړو چې اغوستی به یې د هغې د پاسه به دا ښکاري دا مطلب بعض او دې ته حور زکه وایي حور ورته زکه وایي
ځکه چې لأنهن یحار الطرف فی حسنهن، چې په حسن د دیو کې او په سپینوالي د دیو کې او په خالص رنگونه د دیو کې با دیو خالص سپینی دم. نو لہذا په دیو کې به خالص سپینواله پکې ځکه دیو ته حور وي. بعض علما ذکر کوي چې د حور العین مهر څه شی دی. نبی علیہ السلام فرمایلی چې اخراج د جماعت نه د ګنده شیونو دا مهرونه د حور العین دي، یعنی جماعت صفائی کول. په دې کې که چېرته سپږی صحیح دا د جماعت نه ایستل دا مهرونه د حور العین دي. انس رضی الله تعالی ذکر کوي چې د جماعتونو صفائی کول دا مهرونه د حور العین دي. په دې کې د علماو اختلاف دی چې دا د دنیا زنانه چې دا جنت ته لاړې شي نو آیا دا به افضل وي که حور العین به افضل وي؟ بعض روایاتو کې راځي چې رسول علیه السلام وفرمایل چې دا زنانه د دنیا دا به افضل وي د حور العین نه په اویادو چنده باندې به دا افضل او غوره. او بعض علما ذکر کوي چې حور العین به افضل وي د دې زنانو د دنیا نه چې دا کله جنت ته راشي. ځکه چې رسول علیه السلام یو مړي باندې دعا کوي وابدله زوجا خیرا من زوجه، چې الله ته بدل کې د دره بیبي چې غوره د بیبي د دنه هغه غوره کومه بیبي ده هغه د حور العین نه ده چې الله د حور العین نه ولا بیبي ورکړي. په دې کې څه خاص تضاد یا اختلاف نشته. دا د دنیا زنانا چې جنت ته لاړې شي دا هم افضل دي، دې لپاره فضیلت دی. او حور العین اغم افضل او غوره دي. یدعونا را طلب کی برا جنتیان پیا بر جنتونو کې بكل پاکیت هر قسم میں و آمینین پا دے حال کے چپا امن کی بھئی لا یذوقونا نبس کی اغو پیہا پا دے کہ الموت مرگ الا موتت الاولا مگر مرگ اولنے ووقاهم عذاب الجحیم او ساتری بھئی اللہ غلر عذاب الجحیم دا عذاب دا جہنمنا فضلا فضل من ربک دربستنا ذالک دغا هو دا الفوز العظیم کامیابی دا العظیم لویا پا انما بیشک یسرناہو من آسان کرے دل را بلسانی کا بجبستا لعلهم شاید اغو یتذکرون نصیحت قبول کیا گو پرتقب تا انتظار کوا انہم بیشک دا کافران مرتقبون انتظار کا ان کی دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم احامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. دا سورت جاسیہ دے
مکی صورت دے البته په دې کې دا آیاتونه چې قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله دغه آیات مکی دی دغه آیات مدنی دی د سورت جاسیه او د سورت دخان په مابین کې مناسبت ډیر واضح دی او هغه مناسبت دا دی چې د سورت دخان خاتمه په تیسیر د قرآن شوی ده بلسانک فإنما یسرناه بشک من آسان کرلی دا قرآن بلسانک په ژبه ستاسو دا قرآن من آسان کرلی بلسانک په ژبه ستاسو سره الله جل شانه دا فرمایل دي او د دې صورت فاول کې تنزيل الكتاب عظمت او بڑائی د کتاب ذکر شوی ده د قرآن چې العزیز چې الله غالب او حکیم ذات دی په دوانو صورتونو کې احوال د قیامت ذکر کیږي په دوانو صورتونو کې دلائل لی په وحدانیت د الله د صورت دخان په آخر کې الله ذکر کوي ووقاهم عذاب الجحیم او محفوظ کړی دی الله تعالی مؤمن جنتیان لرا مؤمنان لرا د عذاب د جهنم نه د عذاب د جهنم نه محفوظ کول او بیا فضل من ربک چې فضل دی د رب سره نو د عذاب د جهنم نه محفوظ کول دا خو طاقت قوت غواړي دا خو بیرته را ژوند غواړي چې سړی را ژوندی شي نو په دې آیاتونو کې په اول کې د الله جل شانه عظمت او بڑایم ذکر شوی ده چې ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین چې دا اسمانونه او ځمکې الله پیدا کړلي نو دا خلک بیرته را ژوندی کولی هم شي او دا مؤمنان لره د عذاب د جهنم نه محفوظ کولی هم شي او دا کافران لره عذاب هم ورکولی شي بسم الله الرحمن الرحیم دا خو دعوه د صورت امر دی په اتباع د شریعت سره نه د اتباع د خواهشاتو نه سره د اثبات د توحید نه په آیاتونو عقلیو سره او جوابونه دي د شبهاتو د منکرین نه دا د دې صورت دعوه ده خلاصه د صورت په دې کې اثبات د توحید دی د نبوت دی د معاد دی حقیقت د قرآن حقیقت د قرآن ذکر کیږي چې قرآن حق کتاب دی په دې صورت کې زجر او منع کول دي د اتباع د خواهشاتو نه زجر دی په انکار د قیامت سره د قیامت نه څوک انکار کوي هغه لره زجر دی بشارت دی مؤمنان لره تخویب دی د پاره د هغه خلکو چې اتباع د خواهشاتو کوي دا د دې صورت جاسیه
دا د دې خلاصه ده. احامیم تنزیل الکتاب نازل کړل شوی دی کتاب من الله د طرفه د الله نه هغه الله العزیز چې غالب دی الحکیم حکمت والا دی. نازل شوی دی کتاب د طرفه د الله نه چې غالب ذات دی حکمت والا دی. ان فی السماوات بشک باسمانونو کې والارض او بزمن کې لآیات خامخ علامې دي للمؤمنین د پاره د مؤمنانو. په دې ځای کې وګورئ چې الله غالب دی حکمت والا دی. په دې دلیل پیش کړي چې الله غالب دی عزیز زورور دی. په دې دلیل چې ان فی السماوات والارض چې الله اسمانونه او ځمکه جوړه کړلې په دې کې علامې دي دپاره د مؤمنانو چې الله عزیز او غالب دی. وفي خلقکم او په پیدایش تاسو کې وما هغه یبث او هغه چې خوره کولی شي من دابة د زنده سرې نه آیات علامې دي لقوم دپاره د قوم هغه قوم یوقنون چې یقین کوي هغو د هغه قوم دپاره چې هغو یقین کوي د هغو دپاره هم په دې کې علامې دي. و اختلاف اللیل او په اختلاف د شپو کې والنهار او د ورځ کې وما هغه انزل الله چې نازل کړل الله تعالی من السماء د اسمان نه من رزق د رزق نه په احیا به الارض وان را ژوندی کړل الله تعالی به په دغه باران باندې الارض ځمکه بعد موتها او وروسته د مرګ د دې نه وتصریف الریاح او پر اړولو د هواګانو کې آیات علامې دي لقوم دپاره د قوم یعقلون چې عقل لري هغو. دا نعمتونه چې الله ورکړي اختلاف د ورځو د شپو باران کوي ځمکه مړی هېڅ شی نه راټوکوي باران په وشي الله یې را ژوندی کړي هواګانې الله تعالی راړی د یو طرف نه هوا راځي د بل طرف نه هواګانې راځي. آیاتن په دې کې علامې دي لقوم دپاره د قوم حق عقل په څه شي به د علامې دي په وحدانیت د الله علامې دي په قوت په قدرت د الله علامې دي په دې باندې چې په قیامت باندې د علامې دي علامې دي په دې باندې چې الله تعالی عزیز او حکمت والا ذات دی. په توحید په وحدانیت د الله په دې کې علامې دي. تلک دغه آیات الله آیاتونه د الله دي نتلوها موږ تلاوت کوو دې لره علیک به تا باندې بالحق په هغه سره فبأي حدیث په کومه خبره بعد الله وروسته د الله نه و آیاتي او د آیاتونو د الله نه یؤمنون هغوی ایمان راوړي د الله نه وروسته د الله نه په آیاتونو د الله باندې دغه نه وروسته په کومه خبره دي ایمان راوړي چې په الله ایمان نه راوړي په آیاتونو د الله ایمان راوړي په څه شي باندې به ایمان راوړي. ویل څه عذاب دی لکل افاکین د هر ډېر دروغجن عصیم ګناهګار افاک مبالغه صيغه یسمع آیات الله چې اوري هغه آیات الله آیاتونه د الله تتلا علیه چې تلاوت کولی شي د آیاتونه د الله په هغه باندې ثم پس یصر ګرځي مستکبرا تکبر کوونکی کأن لم یسمعها گویا چې هغه نه دي اورېدلي دي آیاتونه لره فبشره ته زیری ورکړه هغه لره بعذاب فعذاب سره هغه عذاب علیم چې درناک دی. ویل سخت عذاب دی لکل افاکن دپاره د هر دروغجن عصیم ګناهګار یسمع آیات دروغجن او افسیم چې ګناهګار دی او دروغجن دی دا څوک دي؟ یو خو دروغ دا دی چې سړی په الله باندې دروغ وایي
نو چې کله دا سړی په الله باندې دروغ وایي دام ګناه کبیره ده. ویلون هلاکت دی نو په دې کې لکل افاکن د هر دروغ جن آسیم ګناهګار. نو چې اپاکی بهتان لګونکی ګناهګاري نو دا هغه دپاره په دې آیات کې معلومه شو چې په الله یې دروغ ویل دا عظیمه ګناه ده. دویم قسم دروغ هغه دي چې په نبي دروغ وایي. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار فلیتبوأ مقعده من النار. رسول علیه السلام وایي چې یو چا په ما باندې دروغ وویل قصدن نو هغه دې تیاره کي شاخ پله، یعنی هغه دې ځای د ناستې د اور نه تیار کړي ونیسي، یعنی هغه د خپل ځان دپاره د اور نه ځای تیاروي. دا مطلب دی چې په نبي باندې دروغ وویله دا عظیمه ګناه ده. لہذا په یو حدیث د رسول علیه السلام نه دی او ته وایې چې دا حدیث دی. درېیمه دروغ ګواهي ده. نو رسول علیه السلام علی شهادت زور دام د ګناه کبیره ونه ګرځولی چې په دروغه باندې ګواهي کوي. یو هغه دروغ دی چې خلک یې په خپل منځ کې وایي دا ما ګناه ده، ځکه چې بما کانوا یکذبون راغلی چې عذاب دی بما کانوا یکذبون. نو کذب فی نفسه یو قبیح شی دی، خو بیا په الله باندې دروغ ویل په نبي باندې دروغ ویل دا ډېر لوی د کبایرونه دي. وإذا علم من آیاتنا کله چې معلوم کړي هغه من آیاتنا د آیاتونو نه شیئا یو شی اتخذها هزوا نو نیسي هغه دغه لره دغه آیاتون له هزوا ټوکه کړی شوی. اولئک دغه خلق لهم دغو لپاره عذاب دی مهین د ذلتو من ورائهم جهنم مخې د دیو ته جهنم دی ولا یغني عنهم او نه د بقی د هغو نه هغه څه کسبو چې کسب کړي و هغو شی جشی ولا ما او نه هغه اتخذو چې نیولي و هغو من دون الله ما سوا د الله نه اولیاء دوستان ولهم او د هغو لپاره عذاب دی عظیم لوی. ولا یغني نه د پکې د دیو نه هغه چې خلکو کسب کړلی چې شی کم ګناهونه خدایان هغه ته نیولي هغه ته څه عذاب نه د پکې او نه هغه چې خلکو کسب کړلی مالونه کسب کړلی اولاد دی هغه د انسانانو نه څه عذاب نه د پکې چې د الله عذاب پرې راشي. هذا دا قرآن هدن هدایت دی والذین خلق کفروا چې کفر کړی به آیات ربهم په آیاتونو در خپل لهم دا غره بر عذاب دی من رجز عذاب دی د ګندګۍ نه هغه عذاب علیم چې درناک دی. الله الذي الله تعالی هغه ذات دی سخر لكم البحر چې مسخر کړی الله تعالی ستاسو لپاره البحر بار لتجري الفلك فيه بامره د دې لپاره لتجري الفلك چې جاری کشته په دې دریاب کې به امر په امر د الله سره ولتبتغوا د دې لپاره تاسو طلب کوئ من فضل د فضل الله نه ولعلکم او شاید تاسو تشکرون تاسو شکر وباسئ. سخر د الله نعمتونه دي قدرتونه ذکر کیږي انعامات او احسانات د الله ذکر کیږي.
او دا انعامات او احسانات د دې لپاره ذکر کیږي چې دا انعامات او نعمتونه راواخلې ذریعه کوي معرفت د الله د بده باندې الله وپېژنئ او دا ذریعه کوي دا احسانات او نعمتونه د الله دا ذریعه کوي د دې ته چې د الله سره او شریک مه جوړوئ ځکه چې دغه شرکا هېڅ ښکار نشي کولی نو لهذا د الله سره شریک نشته وسخر لكم او مسخر کړي و الله تعالی ستاسو لپاره هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکې کې دي جمیعا ټول منه د طرف خپلنا ان فی ذلک بشک بدغه کې لآیات خامخ علامې دي لقوم دبر د قوم ها قوم یتفکرون چې فکر کوي هغه وسخر تابع کړي الله ستاسو لپاره هغه څه چې په اسمانونو کې دي اشکال لري چې په اسمانونو کې خو پرشتي دي نو هغه پرشته خو مسخر نه دي د انسان تابع نه دي علما د هغې نه جواب کوي چې دغه پرشته د الله مسخر دي او دغه په دې طریقه مسخر دي چې دغه د انسانانو دپاره دعاګانې کوي دغه فرشته انسانانو ته ضرر نقصان نه رسوي نو په اسمانونو کې چې کومې فرشتې دي هغه هم الله تعالی مسخر کړي لہذا الله دغه هم مسخر کړي او دارنګه چې په ځمکه کې څومره کائنات دي دا ټول د انسان مسخر دي د انسان تابع دي الله جل شانه د انسان له دا مقام ورکړی دی الله ورکړی نو چې دا عظمت دا بڑائی انسان ته الله ورکړله نو پکار دا چې دا انسان دا الله انسان جوړ شي او دا الله سره شریکان جوړ لکي دا مطلب دی قل اوایا للذین ها خلقو ته آمنو چې ایمان راوړی یغفرو چې بخنه کوي هغو للذین خلقو ته لا یرجون چې امید نه لري هغو ایام الله د ورځو د الله امید نه لري لیجزی د دې لپاره چې بدله ورکړي قوما الله بدله ورکړي قوم ته په هغه څه باندې چې هغو یکسبون چې کسب کړي وو هغو کل للذین آمنوا ما تاسو ته دا آیات مدني دي یو یهودیو چې د هغه نوم پنحاس هغه ویلو چې رب د محمد علیه السلام محتاج دی زموږ نه مالونه غواړي من ذا الذي یقرض الله قرضا حسنا دا زموږ نه مال غواړي قرض رانه غواړي دا خبره چې کله عمر رضی الله تعالی عنہ واورېده توره خپله راواغېسته او په طلب د هغه کې ووت جبرائیل علیه السلام نبی علیه السلام ته راغی او ویل چې ان ربک بشک رب ستا دا وی چې قل للذین آمنوا دا وی عمر رضی الله تعالی کان وقافا للقرآن په قرآن باندې ډېر ودرېدونکی عمل کوونکی هغه چې دا واورېده چې الله دا آیات نازل کړی دی او په دې کې نازل کړی چې
بخنه وکوي هغه خلکو ته چې امید نه لري د ایام الله د ورځو د الله څه مطلب د هغه ورځو کې چې کوم عذابونه دي د هغې امید نه لري دا مسله نو لهذا عمر رضی الله تعالی عنہ د هغه سړي د قتل نه منع شو من عمل صالحا هغه چا چې عمل کړل هغه صالحا صالح په نفس نه پاره نفس ولله ومن هغه چا سا چې ګناه کړل په علیها نو بال ګناه هغه نفس باندې سو پس الی ربکم رب تاسو ته ترجعون تاسو را ګرځیدل شئ من عمل صالح چا چې عمل کړل صالح په نفس د پاره د نفس ولله دا آیات مطلب دا دی چې صالح عمل یې وکړو نو اولنۍ نفع به ده ته رسي اگر که د صالح عمل نفع نورو ته هم رسي وکان ابوهما صالحا دا تیر نشو د خضر او د یوسف علیه السلام په واقعه کې خو هلته بیا موږ بحث وکړو چې د هغه نیکه او د پلار هغه عمل هغه پیدا زوی ته ورسول نو هغه څوک عمل صالحا چې عمل کړلی هغه صالح نو د نفس دپاره دی اول مطلب دا چې اوله فایده د دې عمل صالحه د دې نفس ته رسي او نفس ته هغه عمل صالحه پیدا رسوي چې کوم عمل صالح قبول شي چې عمل صالحه قبول شوی نه دی نو هغه بیا نفع نه رسوي ولقد آتیناه خامخا په تحقیق سره موږ ورکړی بني اسرائیل ته بني اسرائیل ته الکتاب کتاب والحکم حکمت والنبوت او نبوت ورزقناهم الله موږ رزق ورکړی وقوتنا من الطیبات رفعنا وفضلناهم على العالمین او موږ فضیلت ورکړی وقوتنا على العالمین په مخلوق د زمانې الله چې ولقد خامخا موږ ورکړی بني اسرائیل ته الکتاب الله چې بني اسرائیل ته ما کتاب ورکړ او هغه کتاب تورات حکمت مې ولا ورکړی حکم نبوت مې ورکړی چې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام دواړه په دې کې انبیا وو وفضلناهم الله وایي موږ فضیلت ورکړی وقل علی العالمین په مخلوق د زمانې وآتیناهم بینات من ورکړی هغو ته بینات دلایل واضحه من الامر د امرنا د کار فما اختلفوا نو اختلاف نه وکړی هغو الا مگر من بعد ما وروسته د هغه نه جاءهم العلم چې راغلی هغو ته علم بغیا د وجې د سرکشۍ نه بینهم په مابین د دوی کې چې سرکشي وه من د هغو نه سرکشي وه بغی سرکشی منهم داغونا بینهم ای منهم ان ربک بشک رب سایقضی بینهم فیصله به وکړي الله تعالی په مابین د هغو کې په ورځ د قیامت په هغه څه کې چې هغو په یې په دې کې یختلفون اختلاف کوه هغو او د الله فیصله په ورځ د قیامت دا ده چې کوم جنتیان دي هغه به جنت ته ننباسي او کوم جهنمیان دي هغو له به سزا ورکړي ثم جعلناک من ګرځولی تا لره ای نبي علی شریعت من الامر په یو شریعت باندې د کار نه فتبعها ته تابعداري وکړه د شریعت ولا تتبع اهواء الذین ته تابعداري مه کوه د خواهشاتو د هغه کسانو لا یعلمون چې نه پوهېږي هغو شریعتا شریعت شریعت په کلام د عربو کې هغه ځای ته وایي چې خلک د دې نه اوبه د هغه نه په نهرونو کې او په مثل د دې خلک د دغې نه اوبه وړي نو شریعت د دین دا دی چې خلک هم دغه شریعت ته راځي
د حکم د الله تعالی ته راځي رحمت د الله ته نږدې کېږي او د دغه نه ګرځي په دغه رحمت د الله او په هغه حکم د الله باندې ګرځي انهم بشکل کافران لن یغنوا عنک هرگز نه د بقي اغوستانه من الله د الله نه شی اج شی کافران د هرگز نه کوي انهم لا یغنوا نه د پکي انهم بشکل کافران لا یغنوا هرگز نه د فکي اغوستانه من الله د امر د حکم د الله نه د پکي شی اج شی او ان الظالمین بشک ظالمان بعضهم بعض لغونا اولیاء او بعض دوستان د بعض دی والله ولا تعالی ولی المتقین دوست د متقیانو دی هذا دا قرآن بصائر للناس بصیرتون دی لپاره د خلکو وهدى وهدایت دی ورحمت و رحمت دی لقوم د لپاره د قوم حقم یوقنون چې یقین کوي هغو اما حسب الذین آیا گمان کرلے ہے کسانو اجترحو السیئات چه طلب کری دیا وہ السیئات گناہونا ان نجعلهم چه منگ وگرزا غلرا کاللذین بشاند آغا خلقو آمنو چه ایمان روڑو وعملو الصالحات وعمل کردو صالحا منگ وگرزا غلرا سواء برابر ماہیاهم جونداغو ومماتو مومرداغو سا انا کار دے ما هغه یحکمون چې حکم کوي هغو آیا ګمان کوي هغه کسان اجترحوا السیئات چې طلب کړلي کسب کړلي هغو ګناهونه هغه خلکو چې ګناهونه کسب کړلي هغه دا ګمان کوي چې موږ ګرځو هغو لره په شان د هغه خلکو چې ایمان یې راوړلی په شان د مؤمنانو ګرځي او هغه خلک چې عمل صالح کړلی آیا کافر او مومنان دا برابر خو نه دي او دا ګمان دا که چې موږ یې داسې ګرځو کافر او مومن موږ برابر ګرځو سا ناکاره دی هغه یحکمون چې حکم کوي هغو وخلق الله پیدا کړي الله تعالی السماوات اسمانونه والارض ځمکه بالحق په حق سره ولتجزا او د دې لپاره چې بدله ورکړل شي هر نفس ته بما هغه کسب چې نفس کسب کړلی وهم او هغو باندې لا یظلمون ظلم نشي کولی افرأیت خبر راکړه من هغه چا اتخذ چې نیولی دی هغه اله خپل هواه خواهش خپل وأضله الله او گمراه کړلی هغه لره الله تعالی علی علم په علم باندې وختم او مهر والی دی الله تعالی علی سمعه په غوږ د وګورو د هغه وقلبه او په زړه د هغه او مهر والی دی تعالی علی سمعه په غوږ د هغه او په زړه د هغه او ګرځولی دی الله په سترګو د دې باندې غشاوه پردې فمن یهدیه نو څوک دی چې هدایت وکړي هغه ته من بعد الله وروسته د الله نه افلا تذکرون تاسو نصیحت نه قبلوئ بلکې نصیحت قبول کوئ افرأیت خبر راکړه من هغه چا اتخذ چې نیولی دی هواه خواهش اله خپل هواه خواهش هغه چا چې نیولی دی اله خپل خواهش یعنی اله د هغه دی چې کوم یې خواهش آیات نازل شوی دی هغه چې روایت دی د مقاتل نه آیات نازل شوی دی په حارث بن قیس کې چې ده به نه خوښه یو شی مگر هغه ته به پرېوته او د هغه ته به سجده کوله وهب ذکر کوي چې کله ته یو شک وکړې په خیر د امرینو کې چېرې په دې دوه کارونو کې کم یو غوره دی نو اوس وګوره چې کم یو د دې دواړو نه ستا د خواهش نه لرې و
حق ته راشه، حق خیر دی. علامه تستری وایي چې خواهش ته دا کا، دا کا، ستا بیماری ده. خو که تا کله د دې نه مخالفت وکړه خواهش نه په دوا کا، نو دغه ستا لپاره علاج دی، دغه بیا علاج دی. په حدیث کې راځي العاجز عاجز هغه سړی دی اتبع نفسه چې ورپسې کړلی هغه نفس په هوا په خواهش ته دی پسې. وتمنى علی الله او په الله تعالی باندې ارزوګانې کړلي. نو که تا کله د خواهش نه لرې کار کاو دقه خیر دی، مطلب دا دی. لہذا د خواهش موافق به نه ځي. که د خواهش موافق دی دا گمراهی ده، زلالت دی. وختم مهر والی دی الله تعالی علی سمعه په غوږ د هغه سړي باندې او په زړه. دلته سمع مقدم کړله، قلب یې وروسته راوړلی، ځکه چې دا مقام د اورېدلو دا حق دی. هذا القرآن بصائر دی لپاره د خلکو او هدن دی، هدایت دی لپاره او رحمت دی لپاره د قوم چې یقین کوي. نو دا مقام د اورېدلو د دلایلو دی چې د الله تعالی باندې په وحدانیت د الله کومې دلایل پیش کیږي، پیش شوي دي چې هغه واوري. وخلق الله والسماوات دا دلایل دي، او دلایل اوریدل خو تعلق د سمع سره لري، نو ځکه دلته سمع مقدم کړله. او بیا پسې زړه راوړلی، ځکه چې زړه اصل دی. او بیا پسې په سترګو غشاوه پردې ته وایي. وقالو ویل بده کافرانو معیا نلدا ژوند الا مگر حیاتنا ژوند زبنګ دی دنیا دنیا نموتو منګ مړه کېږو ونحیا او منګ به ژوندي وما یهلکنا او نه هلاکوي منګ لره الا الدهر مگر زمانه وما لهم او نو د هغو لپاره په دې باندې من علم څه علم انهم نو هغو الا مگر یظنون ګمان کوي هغو. کافرانو کې یو قسم داسې و چې هغه ته به دهري ویل. هغه دا و چې یاره موږ نه هلاکوي موږ لره مګر دهر زمانه. لہذا د دې زمانې دهر زمانې راتلل او د دې زمانې تېرېدل موږ دا هلاکوي. طول زمان دهر نه مراد طول زمان دی چې اوږدوالی د زمانې موږ هلاکوي. نو دهر اخص دی د زمانې نه. بعض علما ذکر کوي چې دهر په اصل کې نوم دی د مودې د دې دنیا چې د کم وخت نه دا شروع شوې ده موجوده شوې ده د ختمېدلو پورې دا څومره زمانه د دنیا چې موده ده دغه ته دهر وایي. بیا د دهر نه تعبیر شوی دی په موده کثیره ډېره مودې ته ډېر زمانې ته دهر وایي. او زمانه څه ته وایي؟ زمانه خو واقع کېږي په موده قلیله او کثیره باندې. نو د دهر او د زمانې په مابین کې فرق دی.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی لا یسب احدکم کنزل دین کوي استاد الدهر زمانه ته ځکه چې بشک الله تعالی هو الدهر دا زمانه ده الله څنګه زمانه ده یعنی الله خالق د زمانه دی دا زمانه الله پیدا کړله نو چې ته الله ته زمانه ته کنزل کې نو دا هغه خالق ته یو قسم کنزلی کول دي و اذا تتلى عليهم کله چې تلاوت کړي باغو باندې آیاتونه زمونږ بینات واضحه ما كان حجتهم نو حجت داغو الا مگر ان قالوا ویلو ائتوا بآبائنا راتلو کې تاسو بآبائنا په بلورون زمونږ ان کنتم صادقین کجر تاسو رښتونکي کافرانو بداوي قلت ورته ویا الله تعالی یحییکم الله تعالی به ژوند کې تاسو لره ثم یمیتکم بیا به مړ کې تاسو لره ثم یجمعکم بیا به جمع کې الله تعالی تاسو لره الی یوم القیامت او ورځ قیامت دا لا ریب فی شک نشته بده کې لکن اکثر الناس لکن اکثر خلقنا لا یعلمون نبی یعقوب ولله خاص الله لرا ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو دا والارض د ځمکې دا و یوم باندې تقوم الساعه چې ودرېږي قیامت یوم یذن باور باندې یخسر المبطلون په خساره کې وي په نقصان کې وي المبطلون باطل پرس خلق وترى تبين كل أمة هرمت جاسية نذكر كل أمة هرمت تدارا طلب كولي بشي إلى كتابها عمل نامه داغتا اليوم ننردي تجزعون تاسولا بدل در كولي شي آغس كنتم جوي تعملون تاسو عمل كريو هذا دا قرآن هذا دا عمل نامه کتابنا کتاب زمانگ دے ینطقو چې نطقی علیکم په تاسو باندې بالحق په حق سره انا بشک من کنو منگا نستنسخو منگ لکل هغه چې وای تاسو تعملون تاسو عمل کړو انسان چې څومره عمل کوي بس دا لیکل کیږي فرشته لیکي که خیر ده خیرم لیکي که شر ده شرم لیکي او د دغه لیکلو نه صحیفې تیاریږي او ډېر علما ذکر کوي چې په ورځ د قیامت باندې بعد دغه صحیفې تللی شي وزن به دغه صحیفو کولی شي فاما الذين پس هر چا خلق دے آمنو چې ایمان راوړی او عملو الصالحات او عمل کړی او هغه صالحه فیدخلهم نو داخل بکې هغو لره رب د هغو په رحمتي فرحمت فل کې ذلک دغه هو دا الفوز المبین کامیابي دا المبین واضحه واما الذين هر چا خلق دے کفرو چې دروغ ویلو کفر یې کړو افلم تکن آیانو آیاتی آیاتنا زما تتلا علیکم چې تلاوت کولی شو به تاسو باندې پس تکبرتم تاسو تکبر کړو وکنتم وای تاسو قوما قوم مجرمین مجرمان وإذ قیل کله چې وویل شي ان وعد الله بشک وعد الله تعالی حق حق والساعة قیامت لا ریب فیها شک نشته بده کې قلتم تاسو به ویل ما ندري موږ نه پوهېږو ما الساعة چې قیامت سره ان الظن موږ ګمان نه کوو الا ظنا مگر ګمان وما نحن نیو موږ بمستيقنین هرګز یقین کوونکي قلتم تاسو به ویل ما ندري موږ نه پوهېږو ما الساعة چې قیامت سره
من ګمان نه کوو الا ظنا مگر ګمان او نیو منګه بمست او نیو منګه هرگز بمستيقنین یقین کوونکي نیو منګه یقین کوونکي ان ظن الا ظنا بدا خو استثناء د شعر علی د خپل نفس نه او استثناء خو د شعر د خپل نفس نه جایز نه ده ان الظن الا ظنا من د هغې نه جواب کو چې ان الظن معنا دا ده چې ما نفعلو من نه کاغو یو فعل الا ظنا مگر ظن یا ان ظن یعنی ما ناقدو من عقیده نه لرله د یو شي الا ظنا مگر د ظن یا ان ظن نشته ظن او تردد من لره په یو شی کې الا مگر په ظنا ګمان دی په امر د قیامت کې دی معنا شو وبدا لهم او ظاهر بشي دی خلق او ظاهر شوی به د خلکو ته سیئات ما بدیان هغه عملو چې عمل کړی هغو وحاق بهم احاطه به وکړي په هغو باندې او په هغو باندې هغه عذاب چې و هغو په دې باندې یستهزئون ټوکې کولې هغو وقیل وبه ویلی شي الیوم نن ورځې ننسعکم موږ هېر کړي دي تاسو لره من پریخی دی تاسو لرا کما لکه څرنګې نسیتم تاسو هېر کړی لقاء یومکم هذا ملاقات د ورځې ستاسو هذا چې دا ده ومأواکم النار او ټکانه ستاسو اور دی وما لکم او نشته ستاسو لپاره من الناصرین مددګاران سمدګاران ذالکم دا بانکم بشک تاسو اتخذتم آیات الله ذالکم دا بانکم بشک تاسو اتخذتم نیولیو تاسو آیات الله آیاتونه د الله هزوا ټوکه کړه شوي وغرتکم الحیات الدنیا او په دوکه کې ارتیلیو تاسو لره الحیات الدنیا ژوند هغه ژوند چې د دنیا دی فالیوم نن ورځې لا یخرجون منها نشي ایستلی هغو لره منها د جهنم نه ولا هم یستعتبون او نه د هغو نه رضا طلب کولی شي چې نن الله راضي کوي فلله خاص الله لپاره الحمد و حمد دی هغه الله رب السماوات دی چې رب د اسمانونو دی و رب الارض او رب د ځمکې دی رب العالمین چې رب د مخلوقاتو دی فلله الحمد دا صورت کې مخکې نعمتونه د الله ذکر شو او بیا د دې نعمتونو ورکول انسانانو ته دا ذکر شو دا صورت په دلایلو افاقیو هغه باندې مشتمل دی هغه دلایل چې د انسان په نفس کې دي په هغه مشتمل دی او دا صورت مشتمل دی په براهین قاطعو باندې په داسې نصوصو مشتمل دی چې هغه پړکي لامع دي چې د هغې نه قیامت او مبدا او معاد هغه ترې پړکېږي اوس په آخر کې الله ذکر کوي چې فلله الحمد خاص الله لره حمد دا نعمتونه الله کړي لہذا دا نعمتونه چې په دې صورت کې دا تقاضا دا کوي چې سړی د الله حمد ادا کړي فلله الحمد بل په مخکینی لاس نږدې آیات کې کفر د کافر ذکر شو چې بانکم اتخذتم آیات الله هزوا دا کفر د کافر دی په دې ځای کې فلله الحمد په دې کې اشاره کوي چې کفر د کافر دا تاثیر نه کوي په یو شی د ربوبیت د الله کې د الله په ربوبیت کې څه تاثیر نه کوي
او نه د الله تعالی هغه احسانات هغه منې کوي د الله احسانات هغه هم نشي منې کول خاص الله لرا الحمد حمد دی رب السماوات چې رب د اسمانونو دی و رب الارض رب د ځمکې دی رب العالمین رب د مخلوقاتو دی ولو خاص د الله لپاره الکبریا او عظمت دی بڑائی دا په السماوات په اسمانونو کې والارض او په ځمکه کې وهو الله تعالی العزیز غالب دی الحکیم حکمت والا دی عزیز غالب حکمت والا ذات هغه الله دی لہذا عظمت او بڑائی والا ذات هغه الله دی زبست صدق الله